اوس بیا رمضان المبارک رالی، اوس په څوک وایي چې یاره دا تراویح خو 8 رکاته دي او څوک په وایي چې 20 رکاته دي. نو عوام هم په خپل منځ کې هغه څه کړه، کنفیوز یې کړه چې یاره اوس موږ د کوم عالم ومنو چې دا 8 رکاته دي او که دا 20 رکاته دي. نو زما دا خبره چې څوک هم اوري که نه، نو انشاءالله چې د ده دماغ به کولاو شي. اوس دی به بیا یو ملا ته به دا نه ګوري یاره چې یاره پلانکي ملا خو ووایي چې دا 8 رکاته دي او پلانکي ملا ووایي چې یاره دا خو 20 رکاته دي. دی به بیا بالکل نه کمفیوز کېږي. ستاسو د ذهن د کلا وخلو دپاره درته صرف خبره کوم، نور هر چاته پته ده چې تراویح دا 100 رکاته دي، دا 20 رکاته دي. صحیح ده؟ 8 رکاته ته ماته ثابت کا، یقینا درته یم چې زه به دا منبر پرېږدم او ولاړ به شم. دا 8 رکاته چې ثابت دي که نه، نو دا د نبي علیه صلات وسلام نه د شپې قیام اللیل ثابت دی. ولې تراویح خو خلک هغه په جمع سره کوي که نه، ځان له ولاړي. تراویح په جمع کېږي که نه. نبي علیه صلات وسلام به قیام اللیل کو، د شپې به ودرېده او د شپې به 8 رکاته چې کوم دی تهجد کول، د نبي علیه صلات وسلام نه دغه ثابت دي. او بعضې ملګري پکې حق یو حدیث راوچت کي چیرې د نبي علیه صلات وسلام نه خو 8 رکاته ثابت دي، بس موږ 8 رکاته کوو. ستاسو به په دې باندې شاید چې د دماغ مکمل کولاو شي، بیا به تاسو بل طرف ته نه ځئ. نو رمضان المبارک را نږدې دی، الحمدلله ثم الحمدلله. رمضان المبارک الله جل شانه دغه مبارک میاشت بیا په موږ باندې راوسته. وایي چا چې د رمضان المبارک اعلان وکړو چې یاره خلکو یو بل ته خوشخبرۍ ورکړي چې رمضان المبارک رالی، یو بل له خوشخبرۍ ورکړي، وایي د دې سړي الله جل شانه ډېر اجر ورکوي دغه کس لخه، او په جنت کې وله الله جل شانه کور هم ورکوي. څه ورکوي؟ کور هم وله ورکوي. ښه، نو یو بل ته د رمضان المبارک مبارکۍ ورکوي چې الحمدلله په موږ باندې الله جل شانه بیا رمضان المبارک راوستو. نو خبرې سیوا کېږي. مین مسلې ته راځم. که څوک وایي چې تراویح 100 رکاته دي، نو تراویح څو دي؟ 8 رکاته نه دي. ښه، 20 رکاته تراویح دي. ښه جي، حاجي صاحب تا ته هم ویم. ښه، هسې نه چې ته لاړ شې او هغه ښکته جومات کې ودرېږې او هغوی خو 8 رکاته کوي، ورپسې ودرېږې چې زه مړه ځان ګرې روانې چې زه مړه هلته به 8 رکاته وکړو، کور ته به په وخت باندې ځو. نو د الله بنده ته خو لږ سوچ وکړه که نه چې الله جل شانه تا ته په دې باندې څومره اجر درکوي. تا ته د دې پته شته؟ خو نیمه ګنټه به لیټ شي که نه، څه ځمکې نه به اسمان ته وخېږي او د اسمان نه به ځمکې ته راکوشي، خو نیمه ګنټه د دلته یې تېره کړه که نه. نو د نبي علیه صلات وسلام نه تراویح هغه 8 رکاته نه دي ثابت. ښه، هغه دا قیام اللیل کړی دی. تراویح 100 رکاته دي، دا 20 رکاته تراویح دي. ښه جي، نو چې دا درنه چېرته هېر نه شي، هسې نه چې جومات کې بیا زه ګورم او 2-3 راته ولاړې 20 رکاته کوو او نور هغه ته ولتلي، داسې به نه کوئ. ښه، تراویح څو دي؟ 20 رکاته. نو خلکو په خبرو پسې مه ځئ. ښه، ځکه خلک هم کنفیوز شي که نه، فیسبوک ګوري، یوټیوب ګوري چې یاره دغه مولا خو وایي او ډېر ښکلی تمنیل یې وله جوړ کړی. ما تېره ورځ یو یوټیوب مې کولاو کو، یو تمنیل یې وله جوړ کړی، وایي کیا تراویح 20 رکعت ہے یا 8. بهترین تمنیل یې جوړ کړی، خلک یې راکینچ کول چې ما پلی کو ومې کتل، هغې کې څه وي، څه غول غپاړې خوړې وایي یاره 8 رکعته دي، 20 رکعته نه دي. د نبي علیه صلات وسلام نه وایي 8 ثابت دي. نو 8 نه دي، ښه 20 رکعته تراویح دي. نو ښه په ایماندارۍ سره به ودرېږو، ښه په جذبو سره به ودرېږو، خپل بچي به راولو، خپل مشرانو ته به ځای نه پرېږدو، او دا جومات په انشاءالله په رمضان المبارک کې برپور هغه چې کوم دی ډکو. دلته به مشرانو له عزت هر ټیم، یوازې دا نه چې په رمضان المبارک کې ته ودرېږې او دلته کې څه کې نوافل کې او تراویح کې او نور عبادت کې، دا ټولې میاشتې دي. خو یاد وساتئ دا ډېره بهترینه میاشت ده. ګوره الله جل شانه په دنیا کې ټول میاشتې ډېر زیاتې میاشتې دي. صحیح شو؟ 11 میاشتو له الله جل شانه هغه نوم چې کوم دی په خپله باندې نه دی ږدلی. ښه، خو دا مبارکه میاشت ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا نوم ورته چا ږدلی دی؟ دا ورته الله جل شانه ږدلی. ښه، نو دا مبارکه میاشت الله جل شانه دی. الله جل شانه دی په دغه مبارکه میاشت کې زمونږ نه د دین کار واخلي، د عبادت توفیق ته الله راکړي، ځان نه دعاګانې کوو، ځان ته سوال الله ته زارۍ کوو چې یا رب کریمه زه خو ډېر کمزور یم، دقه مبارکې میاشتې ته دې بیا هم راوستلې. یا الله پاکه زه ډېر کمزور یم، ډېر خطاکار یم، ډېر سیاکار یم، یا رب کریمه زما ګناه معاف کړي. د الله نه بسې په رمضان المبارک کې دا 2-3 کارونه ډېر کوئ. ښه، جنت ته الله نه ډېر غواړئ.
او د جهنم نه پناه د الله نه غواړوې. یا رب کریم ماله د جهنم نه پناه راکړي او جنت کې مې داخل کړي. صحیح ده که نه؟ الله جل شانو دې په دې یو څو خبرو د عمل کولو توفیق اول ما ته راکړي، بیا دې تاسو ته درکړي. رب جعلني مقیم الصلاة